مولانا صاحب څه شو او مولانا صاحب څه شو که کمنټ غلط کیږي نو لازمي خبره ده چې هغې پوښتنه او هغې جواب هم انسان بیا کولی شي. خو الریډي اپوزیشن تاسو اپوزیشن کې او اچکزۍ صاحب هم تاسو سره دی کې بي کې کوم حکومت ته تاسو ولې خاموش دي؟ تاسو نه ډبوله که بالفرض پیټرول هغه په 100 روپۍ لیټر شي نو هم مونږ خوشحاله یو، که تروړه دا 4000 5000 ته ورسي مونږ بیا هم خوشحاله یو، په ریکارډ باندې هر څه موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله تعالی چې بخښونکی او مهربان دی. دا شی به تاسو غوړئ د مفتی شهزاد محترمو ټوپۍ ګیر چاپیره اړخونو کې اکثر خلک ما سوشل میډیا باندې به ویني او ګوري به زما خپل کانټینټ هغه فوډز دی او ټریولینګ دی او عموما لکه زه کوشش کوم چې اضافي زه ډیبیټس او خبرې ترې نه کوم. خو بهرحال چونکې هر انسان یو ګوند سره یو پارټۍ سره تعلق ساتي او هر چونکې جمهوریت دی او هر انسان یو خپل رایه لري، انو همدې حوالې سره یو څو ګزارشات ستاسو مخې ته اقدم او بیا به تاسو نه اجازت غواړم. محترمو ټولو نه مخکې خو چې کله د امریکې او د ایران خپل منځ کې هغه خبره روانه شوه نو په هغې توګه باندې سره مخکې باقاعده د پېټرولو ریټ هغه 55 روپۍ وخته. نو په دغې ګهمۍ کې په دغه کې پریشانۍ کې هر یو کس په دغه کوي چې بھائی مولانا صاحب څه شو او مولانا صاحب څه شو، مولانا صاحب ولې نه راوځي، مولانا صاحب کم دی. نو محترمو یو خبر یاد ساتئ که د دې نه مخکې مولانا صاحب مارچ کړی دی که نه هغه تاسو ته پته ده چې د ملک یو وزیر اعظم او هغه څه معاهدې IMF سره کېږدي او ایون تر دې پورې چې IMF په ریکارډ باندې هر څه موجود دي چې هغوی دا ویلي دي چې د اشیاء خوردنوش چې کوم دا ریټ وي دا قیمت وي د دې اختیار هم IMF سره وي، هر څه په ریکارډ باندې پراته دي. بهرحال نو چونکې د مولانا صاحب دا خواهش او دا یو د هغوی یو خپل سوچ او یو د هغوی یو ګام یې پورته کړ چې بھائی هسې نه چې IMF سره د معاهده وشي په دې کې لږ زیاتې کېږي نو هغه هغې توګه باندې راووته. د هغه یو خپل رایټس او هر انسان که اختلاف ورسره کوي نو په یو بهترین انداز سره هغه خپل اختلاف هغه کولی شي. بهرحال زه د عوامو هغه احباب چې هغه زما ورونه دي عزیز ولی کې زما ټولو سره تعلق دی او یو ډېر ښه تعلق دی او زه ډېر یو مثبت انداز کې ګفتګو کول غواړم، دلیل سره زه خبره کول غواړم. نو مهرباني به کوئ چې زما خبره به دلیل سره اورئ او که بالفرض کمنټ وي نو هغې الفاظ او چناو مزیدار پکاري، ځکه که کمنټ غلط کېږي نو لازمي خبره ده چې هغې پوښتنه او هغې جواب هم انسان بیا کولی شي. بهرحال دا نن چې کوم خلک وایي چې بھائی مولانا صاحب څه شو، مولانا صاحب ولې نه راوځي، نو زه دا ویل غواړم چې په دې ملک کې اپوزیشن کې څوک دي. بله غټه خبره دا ده چې که موږ وګورو زموږ PTI رونه دي، کوم ګوند دی، کومه پارټي ده، تقریبا 90-91 دوی سره سیټس دي. د دې نه علاوه ورسره اچکزۍ صاحب دی چې هغه یو زیرک انسان دی، ورسره په KPK کې د دوی چې کوم باقاعده حکومت دی. نو زه دا درخواست کوم که مولانا صاحب راوته نو هغه د اپوزیشن کې او مشرو نو اوس خو الریډي اپوزیشن تاسو اپوزیشن کې او اچکزۍ صاحب هم تاسو سره د KPK کې حکومت ته تاسو ولې خاموش دي، تاسو ولې نه راوځئ؟ زما دا خبره زه په دې پورې خفه کېږئ ما، زه یو رایه لرم، زه یو شهري یم، د پاکستان یو شناختی کارت دی ما سره، نو ما دا حق حاصل دی که زه یو اظهار ما په ضمیر کوم او د الفاظو چناو هم صحیح کوم نو بیا تاله پکار دي چې زما خبره صحیح توګه باندې واورئ. نو زه دا ویل غواړم چې بھائی تاسو ولې نه راوځئ، تاسو راوځئ نو امید دی چې مولانا صاحب چې تاسو بیا راوځي نو هغې نه بعد بیا بنده خبره تر وکړي. نو لومبۍ خو اپوزیشن تاسو سره د پکار دا چې تاسو ټول نه مخکې راوځئ او تاسو همدا هغه خلک ته چې دی به سینه ډبوله لکه بالفرض پیټرول هغه په 100 روپۍ لیټر شي نو هم مونږ خوشحاله یو، که تروړه دا 4000 5000 ته ورسي مونږ بیا هم خوشحاله یو، په ریکارډ باندې هر څه موجود دي. نن تاسو ولې خاموشه یو؟ لومړنی سوال خدا دی. دویم نمبر باندې د مهنګایي خبر راغله، د مارچ خبر راغله، د هړتال خبر راغله، د سټرایک خبر راغله. نو کېدای شي زما دارونه دا غږ زما واوري او بیا یو څو کاله مخکې چې مهنګایي خلاف زموږ د جمعیت رونه راووتل چې هغې کې بیان وشو، هغې کې ما نظم ووایي. نو زموږ دا بعضي احباب به لکې چې دوی به هغه نظم بیا راخلي او هغه نظم به ورکوي. نو هغې نه مخکې تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو سبا یا بله ورځ په ټوپۍ کې د مهنګایي خلاف راوځئ او تاسو سټرایک وکړئ او خلک راجمع کوئ. سټیج به ستاسو وي، پویټري به هم زما وي، شاعري به هم زما وي، اواز به هم زما وي او دا شانتې پویټري به چې دا وړو شاعر چې ته لیکلي وي چې ستاسو په سټیج باندې ما هغه نظم ونه وي نو ته بیا ووایه چې یاره مفتي صاحب ته خو صرف دې له پوهېدې چې ته په سټیج باندې ودرېدې. نو لهذا زه دا وایم چې تاسو بالفرض د خبرې یو جواب تاسو ورکوئ نو په دلیل سره ورکوئ او پروپیګنډې مه کوئ.